ایزی پیسه متعلق خلق مختلف قسمه اشکالات او سوالونه کوي. نمبروار به انشاءالله دغه تذکره کو. نن صرف دا خبره کو چې باز خلق دا یی چې مو سره په ایزی پیسه اکاونټ کې څه پیسې رسره وي او ایزی پیسه ولته یعنی دکان وغیره ته ویر شو، هغوی ته مو وی چې مو سره په اکاونټ کې دومره پیسې دي او دومره پیسې مو په کار دي. نو هغوی مونه په ډیوایس کې فنګر پرنټ یعنی ګوته وغیره ولګئ او مونه څه اضافي پیسې هغو کړکئ او مو ته خپلې پیسې هم راکړي او څه اضافي پیسې هغو مونه اخلي. آیا دا څنګه دي؟ زما عزتمندو ایزی پیسه والا دې دپاره یو دوې طریقې استعمالوي. په دغه دوو طریقو کې یوې کې ورته فایده کمه ده او دویمې کې ورته فایده زیاته ده. یوه طریقه دا کوي چې کله تاسو ویر شئ او تاسو ورته وایئ چې موږ سره په اکاونټ کې پیسې دي او دومره پیسې مو په کار دي، نو هغوی سره یو ډیوایس ورسره وي. په دغه ډیوایس کې تاسو ته وایي چې فنګر پرنټ ورکې وکړه، مطلب ګوته تاسو ولګوئ نو تاسو ته هغو پیسې درکړي او تا اکاونټ نه پیسې هغه کړ شي. خو دغه چارجز دا کمپنۍ ته ځي. نو په دغه کې دغه ایزی پیسه والا دکاندار وغیره کوم ده دې ته فایده کمه ده، ځکه ډېرې کمې پیسې دوی ته هغې کې میلویږي. او دویمه طریقه دوی دغه کوي چې کله تاسو ورته وایئ چې موږ سره په اکاونټ کې پیسې دي، نو تا اکاونټ نه پیسې خپل اکاونټ ته واړئ، بیا خپل اکاونټ نه پیسې راوباسي. په دې کې دوی هېڅ قسمه کټوتې نه کېږي او په دغې طریقې کې دوی ته فایده زیاته ده. نو دغه عمل هم دوی کوي، خو په دې کې هېڅ قباحت نشته. په دې باندې علما کرام پوهېږي، دې ته اجارة الاشخاص ویلی شي. نو دغه دواړه طریقې دوی دپاره جایزي او څوک هم ایزي پیسه والا نه پیسې رخلي په دغه دوو طریقو کې کومه یوه طریقه هم هغوی استعمال کا، نو دا بالکل جایز ده.